أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. دین مخ کې الله رب العالمین دغه رکوع کې مخصوص خلق مخاطب کړل چې هغه اولاد د یعقوب علیه السلام دي چې هغه د يهود نصاراوي او هغه اهل کتاب دي او مدینه منوره کې دا غي ډیر لوی اکثریت او کدی د حق اتباع کی د عوام الناس شاید جدي وهم راه راسته او اسلام طرف تراشي. نو اجمالا الله رب العالمین هغه ته خپل نعمتونه ورپیاد کړل او هغه ته خپل ذمہ داری دینی او شرعي لحاظ سره چې کوموان هغه ورته په ګوته کړه. اوس د دې رکوعنا الله رب العالمین داغه انعامات او تفصيلات شروع کړي چې کوم انعامات په بني اسرائیل باندې او داغي په آبا او اجداد باندې الله رب العالمین کړی وو. هغه مختلف نعمتونه دي، هغه نمبر وار او سلسله وار قران حکیم ذکر کړي. الله تعالی به نعمتونه کول او دی به حکم عدولای کوله، الله تعالی به احسانات کول او دی به نافرمانی کوله. دغه جن مفسرین وی دوه قسم سيزونه دي، یو دی نعم یو دی نقم. الله تعالی نعمتونه پکړي دي او بیا ول الله تعالی سزاګانې ورکړي دي. نو هغه دواړه سلسله قران حکیم بیانای او داغه تقاضا دادا چې تاسو خپل انحراف پرې دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت هغه پرېګ دی او د سچ او د صادق دین آخري دین داغه اتباع وکړي. نو دا عامه الناس خلق چې دین او دا هم دي دین حق طرف ته او د صراط مستقیم طرف ته راشي او تاسو به داغه د پاره بنیاد جوړ شي. نو الله تعالی هغه سلسله شروع کوي، فرمایي یا بني اسرائیل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. اے زامنو د یعقوب علیہ السلام، اسرائیل لفظ هم غیر منصرف دی کہ یو بک عالمیت ته او بل بک عجمه ده. یاد کئ تاسو نعمت او احسان زما حس انعام چې ما کړو پتا سو باندې وانی فضلتکم علی العالمین او دا خبره چې پتا حقیق سره ما غروانه درکړې تاسو لپاره هغه مخلوقات د زمانه خپل باندې عالمین یعنی عالمی زمانهم د دې په وخت کې چې کوم مخلوقاتونو بنی اسرائیل په غټولو کې غورو. نو دا مطلب نه دی چې بنی اسرائیل د دې امت نه هم ورشو. لکه دی قرآن پاک کې وراشي چې کنتم خیر امت اخرجت للناس. نو دا امت په ټولو کې چې کوم نه هغه بهترین امت دی. خو هغه ته چې غوړه ویلې دي نو هغه په خپل زمانہ کې دا فضیلت جزئی دی. نو د خپل زمانه په خلقو کې د بنی اسرائیل په شان دي ځکه دا پیغمبر زادګانو د پیغمبرانو اولاد او د پیغمبرانو بچیو، لہذا داغي او فوقیت او داغي او منقبت او یو شرافت دی. نو دا د خپل زمانه خلق یادي. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. واتقوا يوما او يريګ تاسو ای بنی اسرائیل. نو بنی اسرائیل ته او بیا چون کې اعتبار عموم د الفاظ لرده خصوص د واقعات لرنه دی. نو چې څوک د قران مخاطب دی الله غته وی یریګا. واتقوا يوما یعنی عذاب يوم، ويريږي تاسو د عذاب د هغه ورځې نه چې هغه ورځ د قیامت ده. لا تجزي نفس عن نفس چې بدله بنور کې یو نفس، نفس یعنی نفس مؤمنه عن نفس یعنی عن نفس کافره. یو مسلمان او یو مؤمن بنده دا هغه کافر بنده طرف نه شیئا د هیڅ یو سیز چې یو مجرم یو کافر د الله تعالی په پکړ کې او په گرفت کې راشي او یو مسلمان ورمخې تشي او هغه د الله د عذاب نه خلاص کی، نه د کافر د لپاره بیا شفاعت نشته. فما تنفعهم شفاعت الشافعين. د سفارشیانو سفارش دا د هغې د لپاره نافع نه دی. او فما لنا من شافعين، کافران به وي زمونږ د لپاره څوک سفارش کننده هغه نشته. اوس کوم ځای کې چې په آیات مبارکو کې یا په احادیثو کې راغلي دي چې سفارش شته، نو هغه د مؤمن سړي د لپاره شته. پیغمبر علیہ السلام فرمایي شفاعتي لاهل الكبائر من امتي. زما شفاعت به د هغه خلقو د پاره چې زما په امت کې د چانه کبیره ګناهونه شوي دي. خو یې مسلمان او د مؤمن نو دواړو آیتونو کې تطبیق راغی. کافر د پاره شفاعت نشته او مؤمن د پاره شفاعت شته.
معتزله چې دي نو هغه دا آیت نه استدلال کوي هغه بالکل د شفاعت منکر دي هغه بس نفسي دا هر سړی په خپل عمل باندې اخلاصيږي او د بل چا په سفارش او د بل چا په وینا باندې مجرم نه خلاصيږي او دا آیت دلیل وي نو موږ ورته وایو چې کچره د دې آیت په مصداق کې موږ بالکل شفاعت دا غینه انکار وکړو بیا به نور آیات قرآنیه او هغه احادیث مبارکه هغه سره بسکو نو تطبیق د بار اهل سنت والجماعت د غلار راوخلې ده چې لا تجزي نفس عن نفس شيئا بدل بنور کې یو نفس مؤمن دا غ نفس کافر د طرف نه د هیڅ یو سیز ولا يقبل منها شفاعه او نه قبلي کې دغه نفس کافر طرف نه سفارش نو یو خدا دا چې یو سړی سفارش کوي او پاغي باندې کافر د الله رب العالمین د گرفت نخلاص کی او یو دا چې یو سړی خپل ځان پیش کی یو مؤمن ځان پیش کی چې دا سزا دی په ما جاری شي خدا سړی د اخلاص شي نو دا څه نشي کېدی ولا يؤخذ منها عدل او نبا اخذ لکی کی دغه نفس کافره طرفنا جرمانه او فدیه عدل جرمانه دنیا کې کله کله داسي ویلکه دونه چې کم دین هغه جرمانه په ولګول او سړی اخلاص شو نه بیراونی سي نو بیا بارګیننګ وسره وکي نو دونه پیسې جمع کړي او هغه سړی چې کم دی یو سړی به 100 کروڑ روپۍ خورلې د حکومت د خزانه نو بیا راونی سي نو سموده بجیل کې نو بیا سره بارګینو کی 2 کروڑ روپۍ باندې بوالو لور کا من بس باقی و تمام شيخه هرڅه دا خدای د خلاص پیسې نه دي چاغي و تمام کوي خو بهرحال دغه یو طریقه دا جرمانه په ولګي او غسړې اخلاص کی نو په آخرت کې دا لار هم بند ده ولا هم ينصرون معنا يمنعون من عذاب الله او نبدي منع کولې کی دا عذاب د الله رب العالمین چې څوک راشي او په زبردستۍ باندې مجرم د الله تعالی د جیل نخلاص کی په دنیا کې کله کله داسم کیږي وی فلان کی جیل باندې دون خلق ورغلل او د جیل عملی رغمال کړه او بیا خپل ملګری ټول خلاص کړل په زبردستۍ باندې نو په آخرت کې چې کوم دی دغه لار هم بند ده نو په دنیا کې د مجرم د خلاصي وې دا سلور لارې دي یا یو سړی وي الکه دینا وی بس زره د بځای باندې پیش کېږم التدا شي نشته هغه کافر چې کوم گرفت شوی دی هغه په خپل پیش کیږي او یا کسو کوئی زی سفارش کوم نو کافر د پاره شفاعت هم نشته او یا کسو کوئی پیسې به جمع کو او پیسې به کوم دې ډکی کو التدا خبرم نشته او کسو کې په زبردستۍ باندې الله تعالی د پکړ نخلاصي دا ممکن خبره نه ده الله تعالی دا هغه ورځ نه غره ویریږي او غیر تیارې وکي او دا تاسو چې کوم مخالفت کوي د دین محمدي او د دین حقا نه دا پرېک ده وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ اوس الله تعالی داغه انعامات او تفصیل شروع کو اول انعام دا دی فرعون با په بنی اسرائیل باندې عذابونه دا جاری کړیو او سزاګانې به ورکولې او بیګارونه باغی باندې کول نو الله رب العالمین دی بنی اسرائیل ته د موسی علیه السلام داغه په وساطت سره نجات ورکو او د فرعون د بیګارونو نه او داغه قتلنا او داغه بیزتونا الله رب العالمین چې کوم دن هغه دوی اخلاص کړ ځکه فرعون هغه چې کوم دی یو چانو جومیان ورته ویلی چې یو ماشوم به پیدا کیږي او دا هغه ماشوم چې لوی شي نو دا هغه په وجه باندې بستا حکومت دړي وړي کیږي درهم برهم بشي نو فرعون اورډیننس جاری کو وی چې څونه ماشومان پیدا کیږي نو دا ټول قتلوي وی دا ټول قتلوي ډېر لپاره چې یاره زما حکومت سو ختم نکي او اکبر الہ آبادی وی اصل کې فرعون تدا پته نه و چې یو کالج جوړ کړی وي یو یونیورسيټي جوړ کړی وي او پاغه کې به د خلکو ذهنونه چینج کړي وو بیا به ماشومان مړ کول نه یوں قتل میں بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی کچره ته پته ویل کده انګريزانو پیرنګیانو په شان دي انګريزانو دا سوچ کو چې موږ د مسلمانان امت خرابول غواړو نو لارډ میکال نظام تعلیم ولا راوخته نو وی یو انسان به پاکستانی وی او هندستانی وی د رنگ په لحاظ سره خو د سوچ او د فکر په لحاظ سره باغه انګلستانی وی لکه اوس دا شان خبره ده ډیر خلق داسې دي چې هغه
په کیمبرج یونیورسيټي کې هغه په آکسفورد یونیورسيټي کې هغه په برنهال کې هغه کې تعلیمونه حاصل کی او نه قرآن لسته نه حدیث لسته هغه داسې خبرې وکي موږ یو مجلس کې ناستو نو یو صاحب هغه کې خبره وکړه او هغه کې ډېر لوی منبران ناستو نو یو صاحب خبره وکړه وی چیرې وی ان جی اوز چې زمونږه اقلیتونو ته او زمونږه د زنانو ته او زمونږه د ماشومانو ته کم حقوق ورکړي دي نعوذ بالله بیا هغه ته قرآن هم نه دی ورکړي او بیا هغه باندې دلایل شروع کړل او دلایل بدی بنیاد چې په امریکا کې ماشومانو ته دا حقوق حاصل دي او دلته کې خلک ماشومان باندې بیګارونه کوي اول ته کې زنانه آزاد دي او دلته کې چې کوم نه هغه په کور کې بندیوانی کړي دي او یو ډیر لوی لیکچر په هغه باندې د خپل سوچ مطابق ورکو او چې بس ګیلای دا و چې په قرآن کې د اقلیتونو تحفظ نشته د ماشومانو نشته د خزو نشته چې زما نمبر راغی نو ما ورته وی دی صاحب د خپل پوهې مطابق چې کوم بیان وکړو مې شاید چې د بعضې خبرې هغه واضح نه وي ځکه هر یو سړی د خپل سمج مطابق یو بیان کوي مې دا ګیله وکړه چې په قرآن کې یا زموږ په دین کې د اقلیتونو حقونه نشته د هندوانو یا د سیکانو یا د غیر مسلمو نو مې شاید دته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمان مبارک معلوم نه دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی الخمر لهم كالخل لنا والخنزير لهم كالشاة لنا وإنما بذلوا الجزية ليكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا میسوار لسوکاله مخکې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کوم هندو او سیک او غیر مسلم په اسلامي سټیټ کې پاتې کیږي نو د هغه وینه داسې محفوظه ده لکه د مسلمان د وینې په شان دی او د هغه مال داسې محفوظ دی لکه د مسلمان د مال په شان دی او مې دی وی چې د خود حقونه په اسلام کې نشته نو مې زه حیران قرآن پاک کې مستقل صورت دی سورۃ النساء د خذو صورت مې سورۃ الرجال پکې نشته ټیک دا مسائل او حقوق پکې دار چاشتا خو عنوان پکې د سورۃ الرجال نشته او د سورۃ النساء پکې شته باقي کې داغي مہر داغي چې کم دین نان نفقه په میراث کې داغي برخه یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین مېدا خسوار لسوکاله مخ کې اسلام او قرآن زنانو ته دا حقوق ورکړي دي او مېدې ماشومان باندې ډېر زیات بېچین دي چې داغي حقوق په اسلام کې نشته نو مې زمونږ فقہ کې او زمونږ کتابونو کې راځي فصل فی الجنین هغه ماشوم چې د مور په خېټه کې دی لا دنیا ته تشریف نه دی راوړی او سترګې نه دی کولاو شوي نو داغه باره کې فصل دی داغه دا حق دی داغه دا حق دی کپلارې مړ شو او دی لا د مور په خېټه دی نو لا میراث به نه تقسیمیږي چې د دې ماشوم پته ولګي چې دا هلک دی که دا جینۍ ده نو مې هغې خو دونه حقوق هغې له ورکړي دي خو مې شاید بیا ما سوچ کو ما وی چې یاره که چېرې په دې پارلیمنټونو کې او په دې ادارو کې دې مسلمانانو یو عالم هم راونه لېږه او یو تبلیغ والی هم راونه لېږه چې هغه ته قرآن دا بیان وکړي نو شاید چې د ټولو مسلمانانو دا غاړه به بندوي لکه جنازه چې دا فرض کفایي ده که چېرې چا ادا کړه خو د ټولو غاړه خلاصه شوه او که یو سړي هم جنازه ونه کړه او بې جنازې د مړي تدفین وشو نو دا ټول چې څوک چاته علم دی نو دا ټول محفوظ دي الله تعالی به رانیسي نو که په دې ټوله معاشره کې د پارلیمنټ ته یو عالم هم چا راونه لېږه او دوی پکې دغه څوک د آکسفورډ فارغ دي او څوک د بل ادارې او څوک د بل ادارې او قرآن یې نه لوستی حدیث یې نه لوستی زمونږ استاد صاحب محترم شیخ الحدیث مولانا حسن جان صاحب شهید رحمه الله یو ځل مونږ ته بخاري شریف کې وی زه د یو دعوت کې حاضر وم د 400 کې نو خلک ټول ناست و ما ته یو صاحب وی شیخ صاحب دا فلانکې صاحب پیژنې یو نوجوان ته اشاره وکړه ما ورته ما خو نه پیژنم چې دا د فلانکي خان صاحب زوی دی او دا اوس چې کوم دی د ماسکو یونیورسټۍ نه فارغ شو او د روس نه اوس راغلی دی او داسې تعلیم یې وکړو داسې تعلیم یې وکړو دا ډیګري واخیسته خیر ناستو نو ما هغه هلک ته یې بچې تاسو ته د قرآن متعلق چې کوم دی په ماسکو کې څه تعلیم درکو چې دا قرآن چې کوم دی نو دا د دې څه حیثیت دی نو هغه نوجوان ما ته وایي مونږ ته خپل لیکچرر صاحب دا لیکچر راکو چې دا قرآن پاک چې دی
دا نعوذ بالله دا الله پاک کتاب نه دی، دا د ورقه ابن نوفل تصنیف دی. ما هغه ته وی چې ته ورقه ابن نوفل پیژنې چې دا څوک یا د هغه څه هیسټري یا د هغه څه تاریخ یا د هغه څه وی چې ما ته نور علم نشته. خو نو چې یو سړی ته دلته قرآن نه لسته، علماء سره نه ناس، تبلیغ والو سره دا هغه تعلق نه، خانقاه مرکز سره دا هغه رابطه او واسطه نه، او د لاړ شي ماسکو ته، کار خبره ده چې راځي ایمان به ویللی او خپل چې کم دی نو هغه دین، نو دا ضروری خبره ده. نو بہرحال اکبر الہ آبادی وی یوں قتل میں بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. فرعون بعد معشومانو په قتلولو باندې بدنامېده نه. افسوس کې فرعون کو کالج کې نسوجي کچاو ته په ذهن کې دا خبره اچولې وي چې یو کالج جوړ کا، نو بس د خلقو دا ذهنونه په خپل خود به خود چین شي باغې باندې. بهرحال فرعون لګېدو، پولیس او فوج مقرر کړ، معشوم پیدا کیږي او هغه باندې تور راکاږي مړکوي. ودونه او چې الکان به مړکول او جنکۍ به پرې خو دی. یو خدا جنکون او ته خطر نه و، ځکه نجومیان وی الک په پیدا کیږي او بیا وسه حکومت دړي وړي کوي، وی جنکۍ پرې دی. او بل دا ده چې د جنکونه به په کورونو کې د خدمت او د بیګار کار اخیستو، هغه ځکه نه قتلولې. بیا ته چاوي چې دا روزانه مونږ دا معشومان قتلو، نو بیا خو به مونږه بالکل د خدمت لپاره رسو پاتې نشي، بنی اسرائیل به ټول ختم شي. یو سبتیان دي یو قبطیان دي، نو د فرعون قوم دا دي قبطیان او د موسی علیه السلام قوم دا دي سبتیان. نو دا قبطیان مخدوم دي او دا سبتیان دا داغه خادمان دي. نو چې خادمان بالکل رک شي نو بیا به دا کارونه په خپل کو، دا غاڼې او دا کارخانه او دا بدی کې دا ټول نو دا سي اډر جاری کوي، یو کال به مړکو یو کال به پریدو. نو بکم کال باندې چې پرې خودل، نو هارون علیه السلام په هغه کال باندې پیدا شو، ځکه هغه مشر و، نو په هغه کې خو څه مشکل نه و. او چې موسی علیه السلام پیدا شو، نو په هغه کال باندې اډر دا و چې مړکوي. نو بیا وروسته حکم را روان دی چې موسی علیه السلام مور د الله په حکم په یو صندوق کې بند کو، او بیا صندوق چې کوم نو هغه دریاب ته ورتاو کو د الله په حکم باندې. نو الله تعالی فرمایي چې ګوره فرعون بدا مظالم کول، الله تعالی موسی علیه السلام لوی کو، د فرعون په کور کې لوی کو، او بیا غلا الله تعالی پیغمبري او نبوت او رسالت ورکو، او بیا فرعون الله تعالی هغه یعنی غرق کو او تباہ او برباد کو، او تاسو ټول بنی اسرائیل ته الله تعالی نجات درکو. نو کم الله چې تاسو رضاه ظالم ډیکټیټر نه خلاص کړی، پکار دي چې اوس داغه الله دین او داغه الله قرآن هغه تاسو پورا پاغي باندې عمل وکړئ. نو هغه د مشرانو د دنیا کې مونږ او تاسو یو سړی چاته وي الکه تاسو په پلرونو نیکونو باندې وې دا چې کم دنو هغه خېګړې مونږ سره کړې دي. نو الله تعالی وې دا خېګړې شوې دي، داغه تقاضا دا چې تاسو چې کم دنو راه راست سره شي. نو دا تا غاول انعام یادې د آزادۍ چې کوم نعمت د آزادۍ ورته میلاو دي، د غلامۍ نه خلاص کړی دي. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، دا فرعون چې دی نو دا لقب دی. د مصر چې کوم بادشاہ نو هغه ته وی فرعون، لکه د روم چې کوم بادشاہ نو هغه ته وی قیصر، او د ایران چې کوم بادشاہ نو هغه ته وی کسرا. لکه زمونږ د ملک چې کوم مشر دی هغه ته وی صدر یا وزیر اعظم، کله به یوي کله به بلی کله به بلی. نو د نوم دی ولید ابن مصعب، او یا بعضو کې چې کوم دی نو هغه مصعب ابن قابوس. خدا فرعون چې دی دا لقب دی. نو الله تعالی فرمایي چې وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، او یاد کړئ تاسو هغه وخت چې کله نجات او خلاصې درکړو موږ تاسو بني اسرائیل دا هغه آل فرعون نه. آل اصل کې دی اهل، او بیا دا چې وی اهل هغه عام دی، او آل صرف په اشرافو کې استعمالېږي، خوا کاغه شرافت دنیوي وي او کاغه شرافت اخروی وي. نو فرعون خو شرافت اخروی نشته، او دنیا په لحاظ سره د کرسۍ او د اقتدار او د تخت خاوندو. داغه آل فرعون نه او داغه د اولاد او داغه د ملګرو نه. یسومونکم سوء العذاب، چې در رسول بدی فرعونیانو تاسو ته غناکار عذاب. سوء العذاب من اشد العذاب، هغه ناکار سزا او سخت سزا. هغه سخت سزا سوا دغه تفصیل دی. یذبحون ابناکم، چې هغه به حلالول او ذبح کول هغه زامن استاسو لره. ويستحيون نساءکم، او هغه به ژوندې پرې خو دی هغه لون استاسو لره. اوس لونه چې وي بنات،
هغه به ولا ژوندۍ پرې خودي هغه ته به سنوي نو نساء خو په خې خزیدا او د چې په پرې خودي نو دا خو ماشومان جنکې به هغه ته به سنوي خدای چې کله به پرې خودي جو پرې به خودي هغه نه به نساء جوړ شي غټه خزې به نه جوړ شي وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم یاد ذالکم اشاره چه دا نو دا دغه نجات دا نو بیا معنا دا چې وفي ذالکم او پدې نجات او پدې اخلاصي کې ستاسو لپاره بلاء من ربكم عظیم یو انعام دې د جانب د الله رب العالمین عظیم الشان نو بیا بلاء معنا یعنی امتنان دا د الله رب العالمین یو مهرباني وا چې د فرعون غونته ظالم نه الله تعالی خلاص کړي او یا دا ذالکم اشاره چې دا نو دا د قتل او د ذبح ته ده نو بیا معنا دا ده چې وفي ذالکم او بدغه ذبح کولو کې ستاسو لپاره بلاء من ربکم عظیم نو بیا بلاء معنا امتحان یا امتنان شو یا امتحان شو دغه ذالکم اشاره ان جاتوی نو بیا بلاء معنا امتنان او کچره ذالکم اشاره قتل توی او ذبح توی نو بیا بلاء معنا امتحان بلاء من ربكم عظیم یو امتحان عظیم الشان د جانب د پروردگار استاسنا واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم آخر کار الله رب العالمین موسی علیہ السلام پیدا کو غټ شو الله رب العالمین ورته نبوت او رسالت تاج پر سر کو فرعون ته بلا مود تبلیغ کو خواغه نه منو دا الله په حکم باندې موسی علیہ السلام او بنی اسرائیل د مصر نه هجرت وکړو چې هجرت وکړو او دوی روان شو فرعون ته پته ولګېدل نو هغه تعاقب شروع وکړو نو هغه لښکر راواغسته او د موسی علیہ السلام او د بنی اسرائیل په شاته ور روان شو چې قتل کو او را گرفتاری کو مخکې چې کوم نه سیند راغی سمندر راغی شاته فرعون چې کوم نه لښکر دی او مخکې سمندر دی د موسی علیہ السلام ملګرو आवाज کو یا موسی انا لمدرکون رالان دی کو سبقو قال كلا ان معي ربي سيهدين بدا سند الله بمن لار راکی نو الله تعالی موسی علیہ السلام ته حکم کو ودا خپل امسا چې دا امسا موسی علیہ السلام ته د شعیب علیہ السلام نه میلاو شوی و چې کله شعیب علیہ السلام سره سورۃ قصص کې واقعا راشي او حضرت شعیب علیہ السلام ته د حضرت آدم علیہ السلام نه پاتې شوی و سلسله په سلسله او حضرت آدم علیہ السلام ځان سره د جنتونو نه راوړي وخا د الله په حکم باندې نو هغه امسا ودا د سمندر لرا پرېږده نو چې هغه لرا پرې خو دا نو پاره کې الله رب العالمین روډونه او سړکونه جوړ کړل بنی اسرائیل چې وو نو دا 12 چې کم دنو هغه خاندانونه وو ځکه اولاد یعقوب 12 زامنو د یعقوب علی السلام د هر یو نه یو خاندان جوړ شوی دی نو ځان لپاغي روډونو باندې او پاغي سړکونو باندې ور روان شو په سمندر کې الله تعالی وچ روډونه وته جوړ کړ او دوی موسی علیہ السلام ته وی چې زمونږه غنور رونه یو په یو روډ روان دی بل په بل روان دی موږ ته ښکاری نه پته نه لګي چې هغه غرق شو کسو شو نو بده مینس کې الله تعالی او روشندانونه او دروازې کولاو یو بل ته قتل ښه چې هغه دی غیم روان دی هغه دی غیم روان دی نو مطمئن شو ښه نو ټول روان دي او چې کله پورې وتل او فرعون راو رسید او هغه ته پته ولګېدل چې دا روډونه جوړ دي نو هغه پسې ورتین کړل او چې کله مینز راو رسیدل نو الله رب العالمین دغه دا وبد الله په حکم باندې روان دي نو الله رب العالمین ته حکم وکړ هغه باغی باندې فانطبق البحر هغه ټول یو ځای شو هغه روډونه ختم شو نو فرعونیان هلاک شو وانتم تنظرون الله وساسو سرګو په وړاندې باندې نو د دشمن هلاکت د ځان له یو نعمت دی او بیا د چا د سرګو په مخ کې باندې چې هغه هلاک شي سرګي په یخي شي نو دا له ځان له انعام دی نو الله فرمایي دومره نعمت مې د باندې کړه دې دشمن مې ستاسو د نظر په وړاندې باندې هلاک کړه دې نو بیا تاسو کم از کم وې د کونډې زویا څخه بویا تاسو بیا د الله تعالی حکمونه ومنئ او د قران مخالفت هم کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غنه انحراف هم کوي نو دا واقعا الله تعالی ذکر کوي واذ فرقنا بكم البحر یعنی واذکر او یاد کې تاسو هغه وخت چې کله مونږ او چاو په سبب تاسو باندې سمندر لرا تاسو د وجه نه مونږ سمندر جدا جدا کو
فانجیناکم پس خلاصې درکړه مونږ تاسو ته واغرقنا آل فرعون او ډوب کړل مونږ په سمندر کې هغه فرعونیانو لره وانتم تنظرون او حال دا دی چې تاسو قتل هغې ته یعنی وانتم تنظرون الى انطباق البحر علیهم تاسو ښه قتل چې سمندر په هغې باندې یو ځای شو او ټول په هغې کې هلاک شو وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً دا بل انعام دی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم دا انعام دا دی چې کله فرعون هلاک شو نو موسی علیہ السلام او بنی اسرائیل چرته لاړل نو تاریخي دوه قولونه دي یو دا چې موسی علیہ السلام او بنی اسرائیل واپس مصر ته راغلل ځکه مصر نه هجرت ځکه کو چې فرعون قبضه وا او چې کله فرعون هلاک شو نو دوی واپس مصر ته راغلل او آباد شو او دویم قول دا دی چې نه د مصر نه هوتی وو خو دوی د مصر او د شام په درمیان کې په بل یو علاقه کې ټول آباد شو خو بهرحال ذهني طور باندې مطمئن شول دشمن برباد شو نو بني اسرائیل او موسی علیہ السلام ته درخواست وکړو چې کته الله رب العالمین ته درخواست وکړي او تا ته یو آسمانی شریعت او یو کتاب درکړي نو بس موږ ټول په اطمینان سره په هغه قانون باندې چلیږو او د هغه احکاماتو اتباع وکړو نو داسې وړې راخی نو موسی علیہ السلام د دوی درخواست الله ته پیش کو الله وی درخواست منظور ہے خو دومره وکړه چې کوهی تور ته براشي او الته کې به یو چله تیره کې ابتدا کې 10 ورځې وي وواعدنا موسی 30 ليله واتممناها ب10 اول 10 شپې وي د ذوالقعدې او چې کله 10 شپې تیرې شوې نو موسی علیہ السلام د روزه ماتي چونکه روزه به نیولې نو د روزه په حالت کې موسی علیہ السلام مسواک استعمال کړ په مسواک سره د خلی د معدې نه چې کوم د خالی والی د وجه نه هغه بوی دی نو هغه ته ختم شو نو الله رب العالمین ورته فرمایل چې الله شپې دا بو سره نور هم تیرای یو چله برابرای او تبلیغ والو مولانا الیاس رحمت الله علیه چې دا کومه چله نو دا هم یا صوفیا چې کومه چله تیری نو هغه د دې نه داغه اخذ کړی ځکه دا سلوي خورد چې نو دا د ماحول په تبدیلی کې او د حالاتو په تبدیلی کې دا مؤثر دي وجنه معشوم چې د مور په خېټه کې نو سلوي خورد نطفه او بیا سلوي خورد هغه علقه او بیا سلوي خورد هغه مضغه او بیا دا غینه پس چې کوم نو پاغي روح اچول کیږي باقی دا یو مسله دا چې آیا د روزدار د لپاره مسواک استعمالول دې اجازه شته او کې نشته کراهت دی او کې نشته امام شافعی رحمت الله علیه دا مکروه دی او حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جنا د دې کراهت نشته هغه د دې واقعین استدلال کوي او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې شرایع د من قبلنا دي او شرایع د من قبلنا زموږ د لپاره حجت دی خو چې کله قران او سنت کې داغي تردید او انکار نه شي او حدیث مبارک کې راغلی دی پیغمبر علیه السلام فرمایي خیر خلال الصائم السواک د روزدار په خصلتونو کې بهترین عمل هغه مسواک دی مسواک کاغه لوندوي او کاغه وچوي او کاغه ساروي او کاغه ماخامي خو روزدار انسان هغه استعمالول شي او دا باقاعده مسنون عمل دی نو موسی علیہ السلام کوه تور کې سلويخ شپې چې کوم دنو هغه د الله په عبادت کې تیرې کړې او الله رب العالمین چې کوم دنو هغه ته تورات ورکړ او موسی علیہ السلام کوه تور کې دی د الله تعالی سره پراز او نیاز او مناجات کې دی او شاته په قوم کې یو سړی دی دا غنوم دی سامره چې دا لقب دی او دا غنوم هم دی موسی او دا چې کوم وخت فرعون اډر جاری کړو چې ماشومان قتل کوي نو څنګه چې موسی علیہ السلام پیدا شنو مور داغه د تحفظ کوشش وکړو نو دغه بل موسی چې لقب دی سامره داغه نه کافر جوړ شوی دی او مشرک نو دیم چې ماشوم پیدا شنو مور سره غم چې د سره سو کم چې د فرعون د ظلم نه بچ شي نو نور څه نشو کولای بس په یو کپڑا کې بند کو او یو کندې تا او یو غار ته وړو په یو غار کې په یو تاخ کې هودو وې ځکه الله ته مقرر هو بچ بشي او کنينو دلته فرعون او دغه فوج پولیس هغه اسیم چې کم نه مړ گئی الله رب العالمین چونکه حکیم ذات دی نو جبرئیل علیہ السلام ته حکم وکړو چې لاړ شه او د ماشوم تربیت وکړه دې ماشوم موسی تربیت جبرئیل علیہ السلام کړه دې پشاتو دغه باندې به داغه تربیت کو غټېدو خداغه نه کافر او مشرک جوړ شو نو کوم موسی علیہ السلام چې داغه تربیت فرعون کړه داغه نه مرسل نبی جوړ شو
او د کم موسی تربیت چې جبرئیل علیه السلام کړي دا غنه کافر او مشرک وو. د دیو جن صاحب فرمایي اذا المرء لم يخلق سعيدا تحيرت اذا المرء لم يخلق سعيدا تحيرت عقول مربيه وخاب المؤمل فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل. وی چې اوسړې ازلی بدبخت او سعادت پکې نه نو چاغسو کې تربیت کی هغه ته هم انګوش بدندانی هغه ته هم حیران پاتې شو خدای دا څه وشو. وی ګوره ته نه ګوري فموسى الذي رباه جبريل كافر هغه موسی چې داغه تربیت جبرئیل علیه السلام کړي او سامره هغه نه کافر د دنیا تیر شو بلکې یواد کافر او مشرک نه د کفر مبلغ دی د کفر پرچار کوي ټول خلق ځان سره په شرک مبتلا کړي دي. او هغه موسی رباه فرعون مرسل چې داغه تربیت فرعون کړو نو داغه مرسل نبی جوړ شو صاحب تورات ته نه جوړ شو. نو دا سامره چې جبرئیل علیہ السلام بچو کې د تربیت کو نو دو هغه سره تعلق پیدا شي او د معلومات شي چې جبرئیل علیہ السلام اس کم دې کې خپکی دي نو هغه زرغون شي په دې کې د حیات ماده شته. چې موسی علیہ السلام ال تعالی نو د دې بنی اسرائیل سره کالیو او هغه کالی هغه د فرعونیانو د واده په باندې داغي نه راخستی وو. نو فرعونیان خټول غرق شو هلاک شو. نو دا داغي سره چې کوم دي نو باقی پاتې شو. نو دور ته وي چې زمونږ په شریعت کې مال غنیمت داغي مونږ استعمال کوي شو. دا زمونږ د شریعت پیغمبر علی السلام خصوصیت ده او داغي په شرایعو کې به د غنیمت استعمال نه کېدو بلکې داغي په اسمان نه اور راغی وغه به اوسېدو. نو سامری ورته وی چې دا کوم مال مونږ سره پاتې لري د فرعونیانو نو دا زمونږ د پاره لا یجوز ودا ټول راغون کوي ها نه په خلق ټول کالی راغون کړل چې راغون نکړل نو دیو لګي دا داغې نه د سخي او کالبوت جوړ کو د سخي او شکل داغې نه جوړ کو او هغه خاورا چې د جبرئیل علیه السلام د اس د خپو او پاغي کې ماده د ژوندۍ او د حیات وا نو هغه په دې کې چې کوم دنو هغه ور سره میلا وکړه. نو د الله شان تګور له خوار داغې نه یو څه جوړ شو هغه आवाजونه کول. نو سامری خلق ته وی یره موسی علیه السلام جوړې پوهه نه شخه بیا هغه وی چې د خدای راز او نیاز لازم او چې کوم دنو هغه خدای چې کوم دنو اعوذ بالله بیا خدا دی نو په خپل مت سجده وکړه او بنی اسرائیل ته وی د سجده وکړي. نو ټول قوم چې کوم دنو هغه په گمراهۍ باندې واچو. نو الله رب العالمین موسی علیہ السلام ته وی چې ته خدای تراغله او قوم نشاته چې کوم دنو هغه گمراه شي. بهرحال الله موسی علیہ السلام چې هغه واپس راغی او دوی دا غستی چې کوم دنو داغه عبادت کړو نو داغه د پاره الله رب العالمین او فرمایل چې توبه وي قبول شي او په یو شرط باندې او هغه شرط دا دی چې کم سړی چې هغه د سخی عبادت نه دی کړی هغه د هغه خلق قتل کی چې چا د سخی عبادت کړی دی توبه به الله قبليږي. لکه زموږ په شریعت کې یو سړی مرتد شي نو د مرتد د لپاره سزا هغه د قتل ده. یو سړی قتل عمد کی نو که دې شل پیروي توبه 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 نو دا توبه نه ده. توبه به الله قبليږي چې دې دنه قصاص واخیستل شي ها یا کاغي او تمافیو کې هغه داغي خو قدر وارثان یا یو سړی نعوذ بالله زنا وکړه او دا محسن دی نو صرف توبه 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 بدین اخلاصيږي چې څوک ور درجه حکم په باندې جاری شوی نه او کبه په اخلاص سره توبه وکړي نو الله رب العالمین به قبول کړي. نو دا غي د بارم دا حکم چې د شرک نه د کفر نه چې توبه وباسي نو فقتلوا انفسکم نو بس یو بل ته اړم شو او ټول رشتہ دارانو ماما او خره او تر او رو نو الله رب العالمین داسې او وریځ را وستله نو باغی باندې هغه تیار شول او باغی کې چې کوم نه یو پړق جوړ شو او چې کوم نه 70000 کسان داتنه قتل شو. موسی علیہ السلام الله تعالی ته وجړل چې یا الله بنی اسرائیل هلاکت قوم می ټول غرق شو ټول هلاک شو. الله تعالی باس معاف میکړل. نو الله تعالی فرمایي چې ګوره دا 70000 کسان دا خو پکې لاړل او هغه نور ته الله رب العالمین هغه معافي وکړه. نو تاسو حکم عدولی کړی دا شرکم کړی دی نافرمانیم کړی دا او الله رب العالمین تاسو معافي کړی دا. نو هغه واقعا ورته په ګوته کوي چې وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً نو دواړه قراتونه راغلي دي. وعدنا بای مفاعلینا او وعدنا
د مجرد نه هم راغلي دی یو قرات وکي او یاد کې هغه وخت چې کله وعده وکړه موږ د حضرت موسی علیه السلام سره 40 ليله د سلويخت شپو کوه تور تراشتا یو چله به الته تیرای بیا ول تورات درکو والله استاسو کردار خدا دی چې ثم اتخذتم العجل یعنی الها لکه اتخذ يتخذ دا دو مفعول غواړي العجل مفعول اول دی او الها مفعول ثاني محذوف دی ثم اتخذتم العجل او بیا اونی ستاسو غسخیل را په خدای باندې او په معبود باندې من بعده یعنی من بعد ذهابه الى الطور چې کله موسی علیہ السلام کوه تور تلاړ نو تاسو دا کار وکړو انتم ظالمون او حال لا چې تاسو ظلم کوونکې باغدانو خپل باندې ثم عفونا ذکر شرک وکړو او ان الشرك لظلم عظیم ثم عفونا عنكم او بیا معافی وکړه مونږ تاسو ته من بعد ذلك رسل دغه جرم او دغه عملنا لعلكم تشكرون خایږي چې تاسو شکر ادا کړئ د الله رب العالمین لپاره واذ اتینا موسی الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون دا بل یو نعمت ده بهرحال دغه واقعا خوش وا بیا الله رب العالمین موسی علیہ السلام ته تورات ورکو او هغه فرقان ورکو یا خدا فرقان الذين مراد دي معجزات کتاب تورات شو او فرقان فارق بين الحق والباطل دا موسی علیہ السلام معجزات دي ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات موسی علیہ السلام ته الله رب العالمین نه غټ معجزې ورکړې وي او هغه نه معجزې قران پاک کې الله تعالی دا غي تفصیل ذکر کړی دی الله تعالی فرمایي چې فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات نو دا پینځه شو بدغه آیات کې او دا غي نمخ کې دی ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات سنين هغه قحط سالی پر راغلی و او ونقص من الثمرات او په باغونو باندې آفتونه راغلی وو نو دا دوشو او فارسلنا عليهم الطوفان والجراد پینځه شو نو ټول وشو او بل دی عصا او بل دی ید بیضا نو دا ټول شو نه ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات نو کتاب تورات شو او فرقان معجزات شو فارق بین الحق والباطل دا یو تفسیر دی او دویم قول د مفسرین دا دی چې فرقان دا عطف تفسیر دی د کتاب د پاره نو کتاب تورات او فرقان دام تورات د ځکه فرقان وی چې دې چې کوم دې د حق او د باطل په منځ کې او فارق دی او دې چې کوم دې د حلال او د حرام په منځ کې او فارق دی نو ځکه او ته فرقان ویل کېږي نو الله وګوره دون آسمانی کتابونه او دومره معجزې مستاسو نبی موسی علیہ السلام لور کړې وي نو کم از کم دا غینه تاسو او شرمېږئ د الله رب العالمین کتاب قرآن او د رسول الله مبارک معجزې هغه باندې ایمان راوړئ دا غینه انحراف مکوئ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ او یاد کئ تاسو هغه وخت چې کله ورکوم حضرت موسی علیہ السلام د کتاب لرا چې تورات دی والفرقان او معجزو لرا چې هغه د حق او د باطل جداواله راوستو یا فرقان معنا تورات لعلكم تهتدون خایږي چې تاسو هدایت یافته شئ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ نامخ کې بیان شو چې د قتل حکم ورته راغلی وو او یاد کې هغه وخت چې کله او فرمایل حضرت موسی علیہ السلام خپل قوم ته چې اے زما قومه اصل کې دی یا قومي او تخفیف د پاره یا حذف شوی دا او تاسو نحوه کې ویلي دي چې هغه منادا چې باغی باندې حرف ندا داخله شي نو باغی کې بیا مختلف وجوه شته یو باغی کې د تخفیف دغه وجم ده انکم ظلمتم انفسکم چې اې زما قوم په تحقیق سره تاسو زیاته او ظلم کړی دی په ځانونو خپل باندې په سبب د نیولو تاسو سره غسخیلرا یعنی باتخاذکم العجل الها مفعول ثانی د لپاره د اتخاذ مصدر د لپاره فتوبوا الى بارئکم معنا خالقکم پس توبه وباسئ تاسو په طرف دا خالق خپل باندې خپل پروردگار ته توبه طائب شئ هو الله الخالق البارئ فاقتلوا انفسکم نو پس قتل کئ تاسو هغه رونو خپل لرا فاقتلوا انفسکم ان فاقتلوا اخوانکم یعنی دا خپل رونا چې کوم سړی شرک نه دی کړی نو هغه د مشرک قتل کی فاقتلوا انفسکم
ذالکم خیر لکم عند بارئکم او دا قتل چې دینو دا ډیر دا قتل خو بظاهر سړی ته شر لګي نقصان لګي خو الله وینا معالن بدا تاسو لپاره خیری ځکه الله بدن خوشاله شي ذالکم خیر لکم دا قتل چې ډیر بهترین دي تاسو لپاره پنځ دا خالق او د مولا تاسو باندې فتاب علیکم نبس توبه قبول کړه الله رب العالمین تاسو لپاره 70000 کسان ته نمړ شو او بیا نور ته معافي وشو انه هو التواب الرحیم او بتحقیق سره الله رب العالمین هغه توبه قبل انکه د خپل بندگانو د پاره او رحم کوونکې د باغی باندې و اذ قلتم یا موسی دا یو بل نعمت ده دی به حکم عدولې کولی الله تعالی په احسانات کول اول خو موسی علی السلام کوه تور تلا او دې دل کې د سامری په گمراهی کې او په سازش کې راغلل شرک پرستی شروع کړه عجل پرستی شروع کړه او چې کله بیا موسی علی السلام تورات راوړو او دوی چې کوم نه دغه معاملات او توبه او د قتل دا سر ته ورسېدله او موسی علی السلام تورات دې ته پیش کړ چې دا غ شریعت دی او دا غ کتاب دی چې تاسو غوښتو نو بدی باندې عمل وکړي او د دې احکامات ټینګ ونی صحیح مضبوط نو دوی کې بعض خلکو داسې وي یاره وي پته نه لګي ته خو وایې چې دا کتاب دی دا تورات دی دا شریعت دی او الله پاک ما ته ویلي دي خو ودا دې کوم ته الله پاک په خپل وی کنه موږ په خپل غوږونو باندې واورو چې دا د ما کتاب دی او دا د ما احکامات دي نو موږ نورم مطمئن شو او ودا څه پته وای خو یاره موږ په خپل خو موږ اورېدلې نه دي کنه نو زموږ دا اطمینان به ال راشي چې موږ په خپل واورو موسی علی السلام ورته ویل ټیک ده چې تاسو دا سی وای یو 70 کسان منتخب گئی جرګمار نقبا او مشران هغه به ټول کوه تور د بوزم نو یو خدا دې چې دا کومه کمزوري شی و د عجل پرستی نو دا غي به الله ته معذرت هم پیش کړي چې الله بس مونږه معافي غواړو او چې شوی هغه شوی دي خو نور مونږه معاف کړه او بخپل به الله پاک تاسو چې کوم نه وی چې دا ما کلام دی نو تاسو هغه اطمینان براشي ډېر خدای چې وې تل او الته کې بخپل وګونو باندې د الله رب العالمین کلام واورید چې دا د ما تورات دی دا د ما شریعت دی او په دې باندې تاسو عمل پیرا شي نو دی موسی علی السلام ته وی یاره به आवाज واورو او پته نه لګی دا رقم طرف نه आवाज راځي ولن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة یمونږ ستاسو تصدیق چرته نه کو په دې خبره باندې چې دا د خدای کلام دی ها که په خپل سترګم نعوذ بالله خدای ولیدو او مونږ ته یو مخامخ ولیدو نو بس بیا دي اوس دا سوال چې نو دا ډیر ناشایسته ذکر دنیا په دې سترګو باندې الله رب العالمین لیدل دا عقلا ممکن دی او شرعا ممکن نه دی یعنی واقع نه دی نو دی وجنا الله رب العالمین عذاب په دې باندې راغې تندر پر راغې د اسمان نه اور او دا ټول چې کوم نه پاږي کې ستی شو او یا واړه اوس معتزله وی دا الله رب العالمین دیدار چې دی وی دا ناممکن دی او دی یو غلطه مطالبه وکړه نو دی وجنه په دې باندې عذاب راغې او زمونږ اهل سنت والجماعت وی چې نه اصل کې د الله رب العالمین اغلیدل او په آخرت کې ممکن دی وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره او په دنیا کې چې کوم دین هغه یعنی داغه دا درخواست دا دوی چې کوم مشروط خبره وکړه هغه پورې نه منو چې څو پورې لیدل نه دي دا دوی کفر ځکه ایمان خدا دی یؤمنون بالغیب او دی وینا چې لیدل نه دي نو منو نه نو دا بالکل خلاف شریعت خبره و نو دوی باندې عذاب الهی راغی او یا واړه چې کوم دنو هغه انت کې مړ شو حضرت موسی علیہ السلام بیا الله تعالی ته وجوړل او درخواستونه وکړل چې بنی اسرائیل خدا سے ناجقه قوم دي ما باندې به الزام لګی چې او یا مشران بوتلل او پته نه لګی چې غر نه را خلاص کیږي چلے سره وکړو نو یا الله ته اوس بندي کې چې کم از کم ما باندې څه تهمت او الزام نه لګی نو د موسی علیہ السلام په دعا او په سفارش باندې او یا واړه الله تعالی بیا بندي کړل او چې بندي کړل نو خپل قوم تراغلل خلق ورته څنګه چلو الله تعالی خبره مواورې دي او ناغي ورته او واورې دي بس وی الله تعالی وی چې په کوم باندې عمل کوي شنو هغه کوي چې په کوم باندې نشي کوي نو خیر دې کنه کوي نو به به د ځان نه تحریف وکړو بهرحال الله تعالی فرمایي تاسو په هر موقع باندې حکم عدولي کړی دا او الله تعالی په تاسو باندې احسان او انعام کړی دی کم از کم دا احساناتو
هغه علاج کو ساتي. الله تعالی فرمایي چې وایي قلتم یا موسی او یاد کې هغه وخت چې کله تاسو وویل چې حضرت موسی علیه السلام هرگز مونږه تصدیق نکو ستا په خبره باندې لن نؤمن لك لن نصدقك مونږه ستا تصدیق نکو ستا دا خبره باندې مونږه یقین نه جوړیږي ښه حتی نر الله جهرة معنا عیانا تر دې چې مونږ وینو الله رب العالمین لره مخامخ مشاهده وکړو هغه پورې مونږ نه منو نو چې کله دا ناشایسته سوال وکړو نو فاخذتكم الصاعقه پس راونی سلتاسو لره تندر صاعقه نار من السماء د اسمان نه اور راغی او یاسن مفسرین وی صیحه جبرئیل علیه السلام به یو چغه وهله دا صاعقه او باغې سره ټول هټ فیل شو او ټول چې کنه باغ دی باندې ټکو سترې شو وانتم تنظرون او حال لا چې تاسو قتل یعنی تنظرون الیها صاعقه را روانه وا او تاسو ته قتل او باغې ټول مړ شوي ثم بعثناكم من بعد موتكم او بیا را ژوند کړل مونږ تاسو لرا وګوره ثم بعثناكم د قران چې کوم مخاطبین دي نو دا خو نه مړ شوي دي نه ژوند کړي دي د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چې کوم اهل کتاب دا خو دې د پلارانو د نیکونو خبره ده ثم بعثناكم یعنی آباءکم ځکه د هغې سره احسان د پلار سره احسان د بچي سره احسان دی ځکه ورته ثم بعثناكم من بعد موتكم او بیا را ژوندي کړل مونږ تاسو لره وروسته د هغه مرګ ستاسو نه لعلکم تشکرون ښایي چې تاسو شکر ادا کړئ د الله رب العالمین دپاره وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى دا بل یو انعام دی او دا د هغه وخت انعام دی چې کله موسی علیه السلام ته شریعت تورات ورکړی شو بني اسرائیل ښه مطمئن شو نو الله رب العالمین موسی علیه السلام ته حکم وکړ چې دې بني اسرائیلو ته ووایه چې اوس به د الله یو حکم راځي جهاد فی سبیل الله شام چې دا ستاسو د پلار او د نیکو د یعقوب علیه السلام وطن دی د پیغمبرانو ځمکه ده او په هغې باندې عمالقه بدماشان قابضان شوي دي هغې سره جهاد وکئ او د عمالقه وځغلوئ او دغه ارض الانبیاء شام ته وایي ارض الانبیاء د پیغمبرانو ځمکه ننم په هغه ځمکه باندې د هغه پیغمبرانو چې کوم دي د هغې قبرونه د یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام او د اسحاق علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام حبرون یو علاقه ده دا ټول د پیغمبرانو قبرونه دي او هغه نن د یهودو په قبضه کې ده الله رب العالمین دی مسلمانانو حاکمانو ته او مسلمانانو ته د جهاد فی سبیل الله د هغې توفیق ورکړي او الله تعالی دغه پاکه حته د دغه ناپاکو لاسونو نه آزاده کړي بهرحال الله ورته ویل لاړ شئ جهاد وکړئ د عمالقو سره وروسته تفسیر شپږمه سپاره کې را روان دی دوی ته اول پته نه وه چې کله معلومات وکړل چې عمالقه څنګه قوم دی باډي بلډر خلق دی او ډېر غټ غټ وجودونه یې دي او د هغې سره جنګ کول دا چې کوم دی نو هغه آسان کار نه دی نو آخر کې موسی علیه السلام ته صفا واضحه ووي چې فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون وی ته خدای سره دې مل شي او دواړه پې ورځئ ښه ای مونږ خو به دلته ناست او چې کله تاسو وګټله نو مونږ به ووایو چې هلکه راځئ هم ګټله بعضې خلک داسې چې کله ګټه راشي وي هلکه راځئ هم ګټله نو مونږ به بیا هغه وخت کې اعلان کړو موسی علیه السلام ورته وی چې ګورئ د الله د حکم نه انحراف مه کوئ او عذاب به د باندې راشي خو دوی سم نه شو نو الله رب العالمین په دوی باندې یو عذاب راوسته او هغه عذاب څه د مصر او د شام په دې منځ کې یو علاقه ده هغې ته وایي وادي تیغ یو میدان دی تقریبا 10 میله علاقه ده په دغه کې رابند شو نظربند شو روزانه به مزل کو چې شپه به شوه نو چې سار به راپاڅېدل نو جهاں تے وہی رہے بیا به په هغه زور ځای باندې وو بیا به ټوله ورځ مزل کو چې سار به راپاڅېدل بیا په هغه ځای باندې وو 40 سال یتیهون فی الارض 40 سال په دغه ځای کې تیر شو نه شو وتی د هغې نه نو دا خو عذاب چې جهاد نه مولې انکار کړی دی او په جهاد کې مولې سستی او غفلت کړی دی خو بیا هم دوی چې کله فریاد وکړو شکایات یې وکړل الله تعالی به بیا احسانات وکړل ځکه دوی موسی علیه السلام ته درخواست وکړو وایي چې د خوراک څه نشته دا خو مونږ روزانه سهار او ماښام او سهار او ماښام او هېڅ شی نشته نو موسی علیه السلام درخواست وکړو الله پاک ته نو من او سلوی وله راولېږل من ترنجبین
دا یو جاوله دا یو معجون دی نو سار چې برا پاسېدل نو دا به ورته په دې ونو په دې بوټو باندې دا به ورته ښکلې چې کوم دی نو هغه یو معجون مرکب هغه به ورته پروت و د شاتو د هغې په شکل او بل طرف ته مړزان به نږدې نږدې راتلل تښتېدل به نه بس ځان له به یې راونیول ورتول به یې پخول به بیا دوی وی د اوبو څه انتظام نشته نو موسی علیه السلام ته الله وی د امسا وی دا دې ګټې له راپرېږده نو چې راپرېښوده نو فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا هغې کې ورته 12 چینې د 12 خاندانونو په ترتیب باندې هغه ورته جاري شوې هغه انتظام یې وشو وی تیاره ده د شپې سهینو نه نو موسی علیه السلام الله تعالی ته درخواست وکړو نو بس داسې د اسمان او د ځمکې په منځ کې داسې راډونه ورته الله تعالی جوړ کړو او هغې به ټول ماحول تک سپینه رڼا به وه هغه انتظام وشو ویجي جامې را سره نشته کپړې هم زړې شوې او موسی علیه السلام درخواست وکړو نو دا کپړې نه به خیرنېږي او نه به شلیږي 40 سال خو لویه زمانه ده دا به نه شلیږي او نه به خیرنېږي او ویجي دا ماشومان د هغې خو وړې وړې کپړې او بیا به غټ شي 40 کالو کې خو د هغه نه بیا بوډا جوړ شوی دی نو دی چې غټېږي نو دا جامې به ورسره غټېږي وړوکي سره وړوکي او بیا چې نسبتا غټ شو نو هغې په شان دي او چې ښه غټېږي نو بیا د هغې په شان دا ټول انعامات وکړه او تر دې پورې په هغه وادي تیح کې خو عذاب او الله تعالی په دوی باندې او د دوی په مشره باندې دونه انعامونه هغه وکړل او وی تر دې پورې چې حضرت موسی علیه السلام هم وفات شو په دغه وادي تیح حضرت هارون علیه السلام هم وفات شو او بیا د هغې نه پس د موسی علیه السلام خلف الرشید د حضرت یوشع علیه السلام چې دا اول د هغه خادم او د هغه صحابي و وإذ قال موسی لفتاه او بیا وروسته ته الله تعالی د نبوت تاج په سر کړ نو بیا د یوشع علیه السلام په زمانه کې دا کاړسان ټول مړه شو دا بني اسرائیل د دوی چې کوم اولاد او نوې کول راغی ینګ جنریشن نو هغې بیا د یوشع علیه السلام په دعوت باندې لبیک ووې او جهاد ته املا وتړله او بیا چې کوم دی نو عمالقه یې فتح کړل او په شام د اسلام جنډه هغه لهراو کړه نو الله تعالی فرمایي چې ګورئ کوم ځای کې عذابونه مې درکول خو په عذابونو کې الله بیا ما احسانات کړي دي په هغې کې مې باندې نعمتونه کړي دي نو په کار دی چې تاسو د یو الله بندګي وکړئ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه د صراط مستقیم نه انحراف مه کوئ نو دا ورته هغه واقعه الله تعالی په ګوته کوي وظللنا علیکم الغمامه او چې کله دوی وي مونږ باندې نور دی نو الله تعالی وریځې راولېږلې نو ټوله ورځ به په دوی باندې چې کوم دی نو چتر او ابر به دوی د پاسه و وظللنا علیکم الغمامه او سورې کړی مونږ په تاسو باندې د وریځې بني اسرائیلو ته خطاب دی وانزلنا علیکم المن والسلوى او را لېږلي مونږ په تاسو باندې هغه من او سلوا لره نو من ترنجبین او سلوا مړزان الله تعالی وی هغه ستاسو لپاره چې کوم دی راولېږل خو دلته یو سوال دی چې دا من دا خو ټیک ده د برې نه به جاوله نازله شوه خو دا سلوا چې دي مړزان دا خو د برې نه نه راتلل دا خو ښکار دی نو په دې ځمکو کې به دننه په دې بوټو کې او په دې غرونو کې به و نو وانزلنا چې معنا دارت نو علماوی اصل کې دې ته د انزال نسبت ځکه کړی دی چې دا خالص د الله تعالی یو مهرباني وه او د موسی علیه السلام معجزه وه او د الله رب العالمین یو احسان چې مړزان به دومره ډېر راغلل تښتېدل به نه او خلقو په لاسو باندې رانیول ښه په اسانۍ سره نو دا هم داسې وه لکه دا چې د الله تعالی یو نعمت په دوی باندې نازل شوي نو ځکه ورته انزلنا ویلی دی وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم یعنی وقلنا لکم او مونږ وویل تاسو ته چې خورئ تاسو د پاکیزه او هغه نه چې روزي کړی دی مونږ تاسو ته دا من او سلوا دا خورئ او دا استعمالوئ خو حکم دوی ته دا و چې ګوره ذخیره اندوزي دا به نه کوئ ښه حرص به نه کوئ لالچ به نه کوئ چې یاره دا به مونږ ځان له سار لګدو سار بیا خدای شته نو دوی په هغې کې ذخیره اندوزي شروع کړه او بیا به هغه څښا کېدل او هغه به چې کوم دی بدبودار کېدل د الله تعالی هغه حکم یې بیا پایمال نو الله تعالی وما ظلمونا او ظلم نه وکړی دوی په مونږ باندې په دغې ذخیره اندوزۍ سره یا په دغه چې کوم دی کفر کولو سره ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن ودوی چې په هغه نفسونو خپلو باندې به یې ظلم کوو وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم دا بل یو نعمت دی الله رب العالمین هغه دوی ته ذکر کوي او د دې نعمت تفصیل دا دی چې کله دوی په وادي تیح کې وو
او یا دا غین علاوه په بل یو مقام باندې دوی د من او سلوا خوراتل خودی وی چې یاره مونږ په دې باندې صبر نشو کولای همیشه لپاره سار دی او ماقام دی او من او ترنجبین دی مونږ له خېټه خرابې کړې نو یته الله تعالی ته درخواست وکړي چې الله تعالی مونږ لا رسول روان دی پیاز او اوګه او فلان دا مونږ له الله تعالی راکړي نو موسی علیہ السلام ورته وی دا الله تعالی په حکم باندې ودا سي کار وکړي وی هغه کلی ته او هغه علاقې تلار شي چې کومه د کروندې قابل ده یا اریحا خار دی یا بیت المقدس دی ال تلار شي او بس بیا کرے ری به ملاو ته وټړي زمیداری ته جو کار وایي چې تاسو من او سلوا نه خوري او په دې باندې تنگ شوی نو بیا ځان له مهنت مزدوري کوي خو یو کار وایي چې کله دغه خاریه ته ورځي نو د الله تعالی طرف نه حکم داده یو ادب قولی دی یو ادب فعلی دی نو په خله باندې چې کله تاسو د خار ته ورځي نو په خله باندې ودا سي وایي چې حتوه د حتوه معنا دا یعنی انت حت عنا خطايانا یعنی مسالتنا حتوه خدای پاک زمونږ سوال دا چې زمونږ ګناهونه معاف کړي معنا دا توبه 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 الله ته توبه وباسيخه او دویم فعلی ادب دی چې کله الته کې ور داخليږي نو ودخل الباب سجدا او ظاهر دا سوال لې وی دروازې ته چې داخليږي نو د سجدي په حالت کې نو د سجدي په حالت کې فسړې نشي داخلي دي نو علما مفسرین یا خو معنا دا ده چې کله د خار ته ور داخليږي نو لاول مخکې 2 رکعاته هغه چې کوم دی شکرانه وکړي او هغه نه پس بیا داخل شي او یا سجدا معنا منحنینا سرونه بم ټیټ کړي تکبر بنه کوي چې سینم را وخلی سم لکه پریډ چ کوي بلکې سرونه بم کته کړي او په عاجزۍ سره ور داخليږي نو بس بیا لاړ شي او باقي کې کرے اورې به ځان له تنظیم کوي دی باقي کې انحراف وکړي چې کله ور داخلېدل نو دا ادب قولی سره فائدہ وکړل د حتوه په ځای دی وی حنتوه موږ غنم پکار دي او چا به حبه فی شعيره وسدانی د غنم او سبا کې ورکشم ګډ گاډي را سړې خوري راخلي نو دا خي او هغه ادب فعلی چې وو نو دوی چې داخلېدل نو يزحفون على استاههم مفسرین وی په کوناټو باندې پایدل ښه د ډېرو نخرو د وجنه او هغه د الله رب العالمین هغه حکم هغه په دې ځای کې هم پېمان نو بیا به د الله عذاب راغی او هغه عذاب سو طاعون پر راغی طاعون یو وبایي مرض دی موجوده وخت کې وته کینسر وي نو په کینسر باندې بیماران شول او پاغي کې 70000 کسان ته نمړ شنو بعض روایتو کې دي 24000 بعض کې دي 70000 کسان نو الله رب العالمین فرمایي تاسو خو همیشه لپاره د خدای حکومت مات کړی دي او الله تعالی د سره همیشه لپاره مهرباني کړی دي نو کم از کم به خپل عمل باندې و شرمېږي او د الله تعالی په احسان باندې قائل شي او داغه د اخیری نبی مرسته وکړي او د الله د قران داغه تایید وکړي نو الله ورته فرمایي وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ او یاد کړئ هغه وخت چې کله مونږ وویل چې تاسو داخل شئ دغه کلی ته نو دې کلی نه مراد یاد بیت المقدس او یا مراد اریحا دا دغه نوم دی فکلوا منها حيث شئتم فراق کوي تاسو دغه خارنا یعنی دغه میوجات او دغه فصلونه چې کوم ځای کې وغواړئ تاسو رغدن یعنی اکلا واسعا خفراخه پابندی نشته وادخلوا الباب سجدا او داخله کې تاسو دروازې دغه خار ته د عاجزې په حالت کې یا سجدا معنا منحنینا سرونه بم کته کړي او یا سجدا معنا د سجدې په حالت کې لاول 2 رکعات شکرانه ادا کړي او داغه نه پس بیا داخل شي وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتوه دا حتوه دا خبر ده د مبتدا محذوف ده پارا وقولوا مسالتنا حتوه او دا سوای چې یا الله درخواست زمونږ داده حتوه یعنی انت حت عنا خطايانا یا الله زمون گناهونه ارتاو کې خدای پاک زمون گناهونه معاف کې نکلا کته خدا سی وي نو نغفر لكم خطاياكم بخشش بوکم غتا صداق خطاګانو او دا گناهونه استاسو وسنزيد المحسنين او خامخا سیواکو مونږه غنی کو کارو خلق لرا یعنی فی الثواب چې څوک نیکی کوي او ښه کار کوي الله وی ذول ثواب هم ډیر ورکو خو دوی دا هغه چې کم دینو هغه خیال او نه ساتو فبدل الذين ظلموا قولا نو پس تبدیل کو او چینج کو هغه کسانو چې ظالمان او بے انصافانو
قولا غیر الذي قیل لهم هغه وینا لرا غیر د هغه نه چې کوم ویل شی و دوی ته نو قول بدل کو فعل بدل کو قولا وفعلا هغه قول چینج کو هغه فعل بدل کو